ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د دین مخکې سورت فاتحه الله تعالی ذکر کړی ده او سورت فاتحه چې دا د تمام قرآن خلاصه. بیا الله تعالی د متقینو ذکر کړل. اوله ترجمه د الف لام میم د دې په معنی باندې الله تعالی پوهیږي ځکه دا حروف مقطعات دي. د دې معنی چې بغیر د الله تعالی نه د دې علم بل هیڅ چا سره نشته. ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب فیه هیڅ شک نشته پدې کې هدن د هدایت للمتقین د پاره د متقیانو. الله تعالی ذکر کوي چې متقی څه ته وایي، د متقی معنی څه ده. نو الله تعالی په خپل ذکر کړلی چې الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. او هغه کسان چې ایمان راوړل بالغیب. اوس د بالغیب معنی څه ده؟ بالغیب څه ته وایي؟ یعنی په پټه باندې ایمان راوړل چې نه الله تعالی لیدلی، نه نبی لیدلی، نه پیغمبر لیدلی، نه فرشتي لیدلی. دو په الله تعالی باندې ایمان راوړل. نو درجه هم د کوم کسانو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی لیدلی، الله تعالی نه دی لیدلی، معجزې نه دی لیدلی، د دو درجه چې دا د پټولو منځ کې غټه ده. او د دې دویم دغه دی چې الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته هغه صحابه ویلیو او کوم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه رستو دي نو هغه ته ویلیو ورونه صحابه ته یو فرمایل ای خلکو، ای زما صحابه زما پرونو باندې زما سلام وای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې یا رسول الله درونه خو ستا په دنیا کې نشته او مونږ ستا مرګري یو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې نه مانه برستو داسې کسان راځي چې هغه په ما باندې ایمان راوړي. ندینه بالغیب نه ها کسان مراد دي چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی لیدلی. ويقيمون الصلاة او قائمي منزنا ومما رزقناهم ينفقون. او هغه څه چې موږ دوی کوم رزق ورکړل، کوم مال دولت ورکړل، هغه د الله تعالی په لار کې خرج کوي. د دین کوم مراد دی؟ د دین صدقه او زکات و غیره دا مراد دي. والذین کسان یؤمنون چې ایمان راوړل بما انزل الیک، هغه څه چې نازل شوی دی ای پیغمبر په تا باندې کې، یعنی د قرآن مجید چې په تا باندې نازل شوی دی په دې باندې ایمان راوړل. وما انزل من قبلک، او هغه چې نازل کړیو مخکې د تا نه، یعنی تورات، زبور، انجیل الله تعالی چې نازل کړیو په دا قرآنونو باندې، په دا کتابونو باندې چې کوم ایمان راوړل. وبالآخرة هم یوقنون، او پر ورځ د آخرت باندې کې دوی یقین ساتونکي دي چې ورځ د آخرت چې دا حق ده. اولئک دا کسان علی هدن، دغه په هدایت باندې من ربهم د طرف د خپل رب نه. واولئک هم المفلحون، او خاص دغه کسان کامیاب دي. کوم ځای کې د الله تعالی دا دستور دی، کوم ځای کې چې د مؤمنانو ذکر وشي او پسې د کفارو ذکر کیږي. ان الذين بشک ها کسان کفرو چې کافران دي سواء برابر خبر ده علیهم پاو منته کې انذرتهم کته ويره ام لم تنذرهم کته ونره لا یؤمنون دو ایمان نه وروړي. نبی رسول الله والسلام خپل تر ابو طالب ته په مخ سره دعوت ورکولو، نو الله تعالی ورته فرمای انک لا تهدی الا من احببت ولكن لا يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اے پیغمبره، هدایت چې دغه ستا په لاس کې نه دی، هغه زما په لاس کې دی. زه چې چاته وغواړم زه ورکولی شم، او چاته چې ونه غواړم هغه ته نه ورکوم. نو هغه کسان چې هغه کفر کړلی برابر خبر ده په هغو باندې ته ویری پیغمبره، او که ته ونه یری دوی ایمان نه راوړي. صدق الله العظیم.